الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما ډېر عزتمندو نن به ان شاء الله مو په حقوق الزوجین باندې خبره کوو. حقوق الزوجین مطلب دا چې د ښځې باندې د خاوند څه حقونه دي او خاوند باندې د ښځې څه حقونه دي. نو دې باره کې ان شاء الله نن به د قران او حدیث پر روشنايي کې دې باندې خبره کوو او ټول ورته متوجي کینو ان شاء الله. دغه جګړه ډیره عام ده د ښځې او د خاوند او په هر معاشره کې دا په هر یو وطن کې دا او په هر یو کور کې دغه مسله روانه ده. نو دې مو کوشش دا ده چې مو کوم د درسونه کوو چې دې ذریعہ سره د مو کورونه او د مو محله او د مو معاشره دې ته फायदा ورسیږي په دنیا او په آخرت کې. د ما عزتمندو درس شروع کېدونه مخکې یو څو خبره تاسو یاد لرئ د دې حواله سره د موضوع حواله سره دي. ټولنه اول خبره ده چې د ښځې او خاوند په منځ کې چې کله جګړه راځي داغه ټولنه غټه وجه ده چې برداشت کموي. ښځه د خاوند خبره نه برداشت کوي او خاوند د ښځې خبره نه برداشت کوي. او دویمه وجه ده چې خپل منځو کې بدګماني راشي، غلط فهمی راشي. حقیقت کې به یو خبره وي او مطلب ور نه بل واخستل شي. خوند به وا خبره وکي ښځه ور نه غلط مطلب واخلي یا به ښځه وا خبره وکي خوند ور نه غلط مطلب واخلي. او دریمه غټه وجه دا چې په دې معاملې کې مونږه فوري اکشن اخلو. څه معمولی خبره نه وي نو خوندم فورن اکشن واخلي، غوسه وکي، ویل ټکول وکي. او باز خواندانو خلینا به د طلاق خبره هم وزي. اومدارنګي ښځې طرف نوم فوري اکشن وشي څه خبره وی کنه وی فورن بیا پلار ته ټلیفون کوا، مور ته ټلیفون کوا او فورن کور پرګه د اوازه. د وجنه دغه کور به خراب شي او دا ټول عمر دغه مسله بیا روانه وي. او بیا د ما عزتمندو دویمه غټه وجه ده چې هر یو نونګور هغه دا توقع کوي چې ماته به د خوند په کور کې د سیمینه ملاويږي لکه څنګه د مور او پلار په کور کې ماته مینا ملاو ده. خدا نشي کېدلی. او هر یو خواخي داغه دا توقع وي چې ما د نونګور ذکر واده کړی دا چې دا به ماته ټول کور سمبلای او ماته بدا کوي او دا به کوي او دا به ما سره لور په شان دی وخت رہی. هغه هم نکیږي ځکه زدام غیر فطری خبره ده. نو دې د وجنه توقعات ډیر زیات وي، هغه توقعات پرانه شي، بس بیا دغه جنگ جګړه پکې منځ کې بیا پیښ شي. او دریمه غټه وجه پکې ده چې دا ډیره خاص وجه ده چې کله ننګور راشي د کور ته خوند پورې نو د دې ښځې دا خیال وي چې زه د سړی پورې راغلی یم، ما صرف د خوند سره کار ده، زه نه خواخي پیژنم، نه سخر پیژنم، نه لورونه پیژنم او نه د خوند خیان دي اورونه پیژنم. بس دین هم بیا مسله جوړ شي، مسله خراب شي. او د مور او پلار دا خیال وي چې دا ښځه چې دا ما زوی پورې راغلی ده، دې سره د ما کور آباد شو، ما ته به آرام ورسیږي، د مو بچي د دې مور او پلار ته آرام ورسیږي، خویان ورونو ته آرام ورسیږي،
نو بس دا دریمه غټه وجه ده چې دې نه بیا مسله را جوړ شي. او اکثر د مور او پلار نه څه زمن بیل شي دا غټه وجه دا وی چې د دې خځې دا خیال وي چې د خوند صرف د ماده د بلی چانه ده او دا ډېر غلط سوچ تا. ځکه چې یو خوند دا هغه مور او پلار رستر کړلو، مور په خېټه کې وګرځولو، بیا ورته شودې ور کړلې، بیا مور او پلار لوی کړلو، سبق یې ور باندې ویلو، بیا مور او پلار توقع د دې بچینا، او بیا چې کله دې بچی ته خځه وکي او دور ته وکي نو بیا د مخ کې وي او خځه ور پسې وي، بیا مورم نوي پلارم نوي، هر څه پرېګ دی او صرف د خځې او خوند ځان ته یو کار شي. دا ټول نه غټه وجه ده د موږ کورونو هغه بیګړاو چې کوم د هغه دیزه کې ډېر زیات خرابېږي. د ما عزتمندو او بیا د موږ خاندانی نظام دا چې خراب تا د دې وجه دا ده چې د خځې او د خوند ژوند خراب تا. که د خځې او د خوند ژوند ټیک شي نو خاندانی ټول نظام ټیکيږي. او جګړه ټوله په حقوقو باندې ده، څوک یې د ما حق نه پوره کیږي، خوند یې د ما حق نه پوره کیږي. خو د حق پوره کېدلو د لپاره اسانه طریقه دا ده چې خوند خپل فرایض پوره کی او خځه خپل فرایض پوره کی، نو خځه او خوند دواړو ته به حقونه ملاوي شي. خوند خپل فرایض و پیژني چې د ما څه فرایض دي او خځه د خپل فرایض و پیژني، نو به دې طریقې سره څه وخت دیږي نو بیا ډېر زبردست طریقې سره یو خاندانی نظام جوړېدل شي او خوشحال نظام جوړېدل شي. د ما عزتمندو دې خبره کې حقیقت شته، دینه انکار هیڅوک نشي کولای چې سړی بغیر د خځې نه وخت نشي تیرولای او خځه چې دا بغیر د سړی نه وخت نشي تیرولای. دواړو یو بل ته ضرورت ده، فطری طور باندې دو ضرورت ده. دې د وجنا ځکه الله تعالی حضرت آدم علی السلام پیدا کړلو، آدم علی السلام کی روح او واچولو، نو آدم علی السلام د پاره الله تعالی د هغه بیبي بندوبست وکړلو، بیبي بندوبست وکړلو، بیبي حوا هغه ورته د دې پاره چې د آدم علی السلام ته آرام وي، د ته سکون وي او د یو وخت بل پر وخت رہی. دینه خو هیڅ کوم انکار نه کوي. دې د وجنه د کوم آیت سما تلاوت کړلو په دې کې الله فرمایي چې اے خلکو تاسو هغه رب نه وډر شو چې تاسو پیدا کړیو د یو کس نه چې هغه آدم علی السلام ده، او بیا یې پیدا کړل د هغه آدم علی السلام نه بیبي د هغه بیبي هغه د پر الله بیبي پیدا کړه، دا د آدم علی السلام نه پیدا ودا. او بیا هغه نه الله تعالی ډیر سړی او ډیر خځه الله تعالی را پیدا کړلو، او دا خځه او سړی الله دې لپاره پیدا کړی دي چې خځه به د سړی په کار رچي او سړی به د خځه په کار رچي. او بیا د ما عزتمندو دا کور چې دا یو اداره ده، اداره دې ته یې لکه څنګه پاکستان کې ټولو نه غټه ادارې دي، لکه دا پولیس دا او دا آرمی دا او دا فینانس دا او دا هیلث دا او دا هسپتالونه وغیرہ، دا ټول ادارې دي، غټه ادارې. د دې ادارو یو مشر وي، نو دغه کور چې دا هم یو اداره ده. لکه څنګه سکول دا د سکول یو پرنسپل وي، لکه څنګه کالج دا د کالج یو پرنسپل وي، همدارنګه دا کور چې دا د دې به هم یو پرنسپل وي، یو مشر وي. کله چې د کور مشر نوی معلوم بیا هم د کور نظام خرابېږي. نو د کور د مشر په باره کې الله تعالی په قران کې فرمایي په سوره نساء کې چې الرجال قوامون، سړي به مشران وي. د کور مشر ولی، د خاندان مشر ولی دا به سړي کوي، دا به خځې نه کوي. اوس دې کې به څه سوالونه کوو چې دا ویلې به نه کوي، نو دا خو بیل ځان ته د ګناه خبره ده چې الله په باره کې موي چې الله د سی ویلې دي. او بیا الله دې لپاره غټ دلایل بیان کړی دي د انسانانو د پوهې د پیغام ز تاسو ته بیانوم چې سړی به ویلې مشران وي. نو چې کوم دی کې خځه مشر شي او سړی دا غلاندې وخت لري په کوم کور کې د دې کور نظام به هم خراب وي، دې کور نظام به صحیح نه چلیږي. او بیا الله فرمایي چې الرجال قوامون علی النساء، سړی مشران دي دا په خځو باندې، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. دوی وجه الله تعالی بیان کړی دي. یو دا چې بعض د سی وجوهات دي، بما فضل الله بعضهم على بعض، الله پاک فضیلت ورکړی دا
ځنه انسانانو ته په ځنو باندې په دې کور خبره الله کوي. لکه مثلا سړی چې دا چې کوم کارونه کولای شي هغه خزانه شي کولای. سړی ته الله تعالی طاقت ور کړی دا، سړی ته الله تعالی امامت ور کړی دا، سړی ته الله تعالی د جهاد حکم کړی دا، سړی به اذان کوي، سړی به امامت کوي، او سړی ته الله تعالی مضبوط جسم او مضبوط اعصاب الله تعالی سړی ته ور کړی دي. او بهر چې څومره معاملې دي، بهر اصل معاملې خو بهر ولا ګرانوي، کور کې نه معاملې مشکل نه ده. بهر معاملات دا خلق سره لین دین دا، خلق سره تعلق دا، چا به در باندې قرضاوي، پچا باندې بتا قرضاوي، چا سبيتا کاروبار وي. دغه معاملات سمبلول دا صلاحیت الله دی سړی ته ور کړی دا. نو دا یو څو وجې دي چې الله تعالی سړی ته مشرولي ور کړی دا. او دویمه وجه الله دا بیان کړی دا چې وبما انفقوا من اموالهم، د خرچي ذمہ داری چې کومه ده د سړی دا، ځکه به د مشر وي. د خرچي ذمہ داری د خځې نه ده. کوي واخذ خپل طرف نه کور کې خرچا کوي، هغه د کوي، هغه د احسان د خوان سره، خو ذمہ داری د خځې نه ده. خوان خځې باندې بوج نشي اچولای چې ته بخامه خماته پیسې راوړي. نه، د پیسو ذمہ داری، د کاروبار ذمہ داری، د کور د خرچي ذمہ داری د الله تعالی په سړی باندې اچولې ده. صدا به سړی کوي، دا تنظیمات به سړی کوي. او بیا د ما عزتمندو پاندغه خبرو باندې خځې خفاهم دي چې د سړی ویلې مشران دي. لکه مسلمانانو خزینه، یمو د پښتنو خزینه، خو بهر څوک به خزې دي. ته میډیا کې وګوره، اخبارونو کې وګوره، غټو غټو شهرونو کې وګوره، پام دې باندې جګړه ده. څه خزه یې چې سړی ویلې مشر ده، زه ویلې مشر نه یم. د سړی گواہی چلیږي، د ما گواہی ویلې نه چلیږي. نو دغه یو خاص خبره دی باندې ځان کوی کو. مشر ولی چې دا ګوره حق نه ده، بلکې دا بوج ده. نو دا بوج الله تعالی خزینه رخصته ده په سړی باندې اچولې ده. دا خزې باندې الله مهرباني کړې ده چې دا بوج ور باندې نه ده اچولې. دا خاص خبره ده په دې ځکه. او خزې باره کې به الله څه فرمایي؟ خزې باره کې الله فرمایي چې مشر خو سړی شو، د خاندان سربراہ چې دا به سړی وي. نو خزه به څه وي؟ خزې باره کې الله فرمایي په سوره نساء کې فالصالحات، نو هغه نیک خزه، قانتاتو د خوان تابعدار خزه، حافظات للغیب، څنګه د خوان په غیب کې، د خوان په نشتوالی کې، د خوان د شیونو خیال ساتي. د خوان کوم شیونه وي په کور کې، ټولونه اول د خزې خپل عزت ته، چې د خزې په خپل عزت محفوظ ساتي، دا د خوان امانت ته. دویم نمبر کې د خوان کور ده، د خوان مال ده، د خوان بچی دي، د دې هر شي خیال به د خزې ساتي. نو دوی باره کې الله فرمایي چې دغه نیکی خزې دي، دا تابعداري خزې دي، دوی د لپاره ډیر زیات اجر ده. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې فرمایي، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړل شو چې اي الناس خير، چې کومه یو اي النساء خير، چې کومه یو خزه ډیره بهتره ده. یعنی زنانه د خې متوجي شي دی حدیث ته او دی آیاتونو ته. زه اول حقونه د خوندانو بیانوم، باید ویم نمبر کې ز خزو باندې مرته د خزو حقونه بیانوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې کومه خزه بهتره ده. پیغمبر علیه السلام په جواب کې فرمایي چې قال التي اغخذ تسره اذا نظرا، چې کله خوند ورته سترګې وغړی نو د خوند زړه خوشحال شي، دا خزه بهتره ده. نو د خزه به هر یو کار خوند د پاره وي، کده کپڑے بدلای، کده ځان برابرای، کده خوې عادت برابرای، کده خبرې کوي، کده هر یو شی کوي. نو دغه خزه چې خوند ورته سترګې وغړی د خوند زړه خوشحال شي. اوس دا صفت د بوم په خزو کې شته او کنيشته، دا د خپل ځان باره کې سوچ وکي. ځکه چې خوند بهر نراشي، دغه توقع دا وي چې ما اول ملویدل دي، نو خځې سره ملویدل دي چې هغه ما سره په ښه طبیعت ملو شي، نو خوند خوشحال شي، د خوند ستړي ختم شي. او که خځې تندیره چولې ده، خځه بوکه سوکه ده، او خواخې نه ګیلې را جمع کړي دي، او د خوند خیان درونو نه ګیلې را جمع کړي دي، اله خوند اندې تقریر ته بکینی ټوله شپه.
چې دا ښځه به ورته تقریر کوي ټوله شپه څخه مور د ما سره داسې وکړلو، خور د ما سره داسې وکړلو، ورور د ما سره داسې وکړلو. نو دا خوند به دې ښځې نه چېرته خوشحال شي؟ دا خوند خو یې تباه کړلو. ورېځې ټایم به هرس کړی او کور کې په شپې باندې د ښځو هغه خبرو ته د غوږونو نه ډک شي، نو دا کور به څرنګه جوړېږي؟ دا کور به نه جوړېږي. نو هغه ښځه چې خوند ورته وګوري نو د خوند زړه خوشحال شي. وتطيعه اذا امر، او کله چې خوند ورته حکم وکړي نو فورا یې ومني. د خوند په خبره کې بیا چون چورا نه کوي چې نه نشم کولای، سبا به وکم، نن به وکم، نه داسې ده او داسې ده. او دا خبره هم زموږ په ښځو کې شته، دا خبره نه مني. او دریم ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره، او هغه ښځه چې هغه خپل ځان او د مال داسې استعمال نه کوي چې هغه باندې خوند خپه کېږي. پیسې هم داسې نه استعمالوي چې هغه باندې خوند خپه شي، خپل نفس هم داسې نه استعمالوي چې هغه باندې خوند خپه شي. لکه مثلا نفس کې ډېرې خبرې رسي، داسې نه ده صرف یو غلط کار مراد نه، نفس کې دا خبره هم راځي تا ته خوند یې ته پردا کوه نو ته پردا کوه. که تا ته خوند یې ته یعنی کوم یو کار باره کې تا ته نفس په باره کې یې دا خبره به د خوند معنی څنګه هر قسم خبره ده، خو هغه جایزه خبره وي، قرآن او حدیث ته برابر خبره وي. او بیا د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې دا خبره هم کړې ده چې والمرأة راية على بيت زوجها، دی ښځې نه به قیامت په ورځې الله تعالی د خوند د کور پوښتنه کوي چې تا د خوند د کور خیال ساتلی او که نه، د خوند د عزت خیال دې ساتلی او که نه و ساتلی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مثالي ښځه کومه یې واله بهترینه ښځه؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم المرأة اذا صلت خمسها، هغه ښځه چې هغه 5 وخته لمونځ کوي، وصامت شهرها، او د رمضان روژې ساتي، واحسنت فرجها، او د خپل فرج حفاظت کوي، د خپل عزت حفاظت کوي، وطاعت بالها، او د خپل خوند تابعداري کوي، فلا تدخل من اي ابواب الجنه شاءت، نو د دې خوخه ده چې د جنت ته په کومې دروازې نه وځي دي ته به اجازه دي. دسې ښځې ته چې هغه کې دغه 5 صفتونه راجمع شي چې د مونځ کوي 5 وخته، د رمضان روژې ساتي، د خپل عزت حفاظت کوي، او د خوند خبره مني، خوند تابعدار دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ايما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه، هر یو هغه ښځه چې دینه د مرګ په وخت کې خوند راځي وو دی به جنت ته ځي. نو دی مطلب دا ده چې کله خوند ناراضه او ښځه مړه شوله هغه به کوم طرف ته ځي. او بیا د ما عزتمندو د خوند دومره حقونه دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې یوه ښځه حاضره شوله، او پیغمبر علیه السلام ته دغه ښځه خپل شکایت کوي د خوند په باره کې. یو شکایت یې ورته دا وکړو چې ای د الله نبی د ما خوند چې کوم دا صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنه یضربنی اذا صلیتو، کله چې زه لمونځ کوم بیا ما لمانځه ته نه پرېږدي، ما وایي بیا ویفترنی اذا صمتو، کله چې زه روژه نیسم نو په روژو نیولو باندې ما باندې روژه متوي ته روژه مه نیسه، نفلي خبره کوم فرضي خبره نه کوم. فرضي مونځ نه که خوند منې کوي نه به منې کېږي، بیا به خامخا کوي، یا د رمضان روژونه د خوند منې کوي دا به خامخا نیسي، نفلي خبره کوم. نو دا ښځې ورته ویلو چې ای د الله نبي زه چې کله مونځ کوم نو ما ته دغه خوند ما وایي، او چې کله روژه نیسم نو خوند را باندې روژه متوي. نو په دې ځای کې د دې خوند موجود ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورنه پوښتنه وکړه چې دا ته ولې داسې کوې د خپلې بیبي سره؟ نو خوند ورته فرمایي چې ای د الله نبي د ما ښځه چې کله په مانځه باندې ودرېږي نو مونځ یې نه ختمېږي، اوږده اوږده سورتونه پکې یایي او 2 3 سورتونه پکې یایي. نو چې زه کور ته راشم ستړی وم، زما ته د خدمت ضرورت وي او دی په منځه باندې ولاړ وي، مونځ د دې نه ختمېږي، نو دې د وجې نه زه دا بیا وایم
نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه خځې ته ویلو چې لنډ لمونځ کوه، اوږده منځونه مه کوه، یو صورت ورکې آیا. دویمه خبره دا ده چې زه نر یم، نوجوان یم او هر وخت دې روژه وي، نو ما ته د وریجو ضرورت شي د خپلې ښځې، نو بیا دې د وجې نه زه دې باندې روژه ماتوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ښځې ته ویلو چې هر وخت روژه مه نیسه، ته روژه نیسې نو خاوند نه به اجازت اخلي. یعنی نفلی روژې کې چې خاوند په کور باندې ده، نو بیا به ښځې نه به اجازت، خاوند نه به اجازت اخلي، بیا به دا ښځه نفلی روژه نیسي، هسې به روژه هم نه نیسي. دومره د خاوند حقونه دي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کچېرې الله نه علاوه بل چاته سجده جایز وای، ما به دې ښځو ته ویلي وای چې د خپل خاوندانو ته سجدې ولګوو، سجده ورته کوئ. دومره د خاوند تابعداري او د خاوند په مخ کې عاجزي دا په اسلام کې راغلي د ښځې دپاره. او بیا زما عزتمندو بعض ښځې هغه دي، دا ما مخکې د خبره بیان کا، د ښه ښځه هغه ده چې خاوند ورته سترګې وغړوي نو خاوند زړه خوشحال شي. دې باره کې یو وری حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین د مور ده، فرمایي چې هغه یو وری د عثمان ابن مزعوم هغه کور ته لاړله او هغې ښځې سره میلاو شوله. چې ښځه یې ولیدله نو ښځه یې ګډه وډه وه، کپړې ګډې وډې وې، ویښته یې ګډ وډ وو، نور شان شکل برابر نه و لکه د ښځو ته پکار ده. نو حضرت عائشه ورته فرمایي چې آیا تا خاوند په کور کې نشته؟ مطلب دا ده چې ته د دومره ګډه وډه خاوند د کور کې نشته که څه؟ نو دینه دا معلومه شوه چې کله د خاوند کور کې وي، د خاوند شپه د په کور وي، نو بیا ښځې ته خپل ځان ګډوډول نه دي پکار، بلکې خاوند حق ادا کول پکار دي. څرنګه خاوند غواړي مغه شان ځان ورته برابر کا. او بیا زما عزتمندو دینه علاوه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه روایت تا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې اے ښځو، یو عید پورېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم سړیو ته خطبه ویله، بیا غوړي چې سړی ډیرو आवाज بنتلو نو بیل ویرغلو ښځو ته تقریر کولو رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو پیغمبر علیه السلام ښځو ته فرمایي چې اے ښځو، الله په لاره کې خرچه کوئ او ډیر استغفار کوئ، الله نه ډیرې توبې وباسو او معافي غواړو، ځکه چې ما په دوزخ کې اکثریت د ښځو لیدلې ده. چې کله زه معراج په شپې باندې لاړم نو په دوزخ کې اکثریت دا د ښځو. نو په دې کې یوه مشره صحابیه ده، هغه راپاڅېده او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دا څه وجه ده چې ډېرې پکې ښځې وې جهنم کې. نو پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې دا هغه ښځې وې چې هغو کې دوه عیبونه وو، دوه ګناهونه وو په هغو کې. اول ګناه دا وه چې دوی به غیبت ډېر کولو. د غیبت عادت دا په سړیو کې هم ده، خو ښځو کې به ډېر زیات ده. نو غیبت د وجې نه به دوی جهنم ته ځي. او دویمه وجه دا ده چې دوی به د خاوند نه شکري کوله، د خاوند د کور نه شکري، د خاوند نه شکري، دا دویمه وجه وه. او بیا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې تاسو سره همیشه خاوند احسان کوي، خاوند به تاسو ته شی چې زم راوړي، د تا سیستم د تا کور هر څه برابري، خو که په یوې خبرې کې خاوند نه لږ څه کمی زیاتی وشي نو بیا ښځه ورته یایي چې تا ما سره ټول عمر ښېګړه نه ده کړې. بیا ښځه دا خبره کوي تا ما سره ټول عمر زیاتی کړې ده، تا ما سره ټول عمر ښېګړه نه ده کړې، ته ما سره ټول عمر همداسې کوې. او دا عادت په ښځو کې شته ده، او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا عادت په ښځو کې شته ده. نو دې د وجې نه احتیاط ډېر زیات پکار ده. او بیا قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي چې دا ښځه په دې کې اصل کمال څه ده، خاوند لپاره کوم یو کمال په دې کې الله اچولی ده. ایا هغه کمال په دې ښځو کې شته یا دې ښځو خپل کړی ده او که نه ده کړی؟ نو هغه باره کې الله فرمایي په سوره روم کې ومن آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا. د الله د نشانونه یوه نشانه دا ده چې الله تاسو لپاره ښځې پیدا کړي دي. سړی ورته الله فرمایي
ستاسو ته الله خزي پیدا کړی دي څه د پاره لتسكنوا الیها دې د پاره ستاسو هغه سره سکون حاصل کو نو خزه چې کومه ده د پاره د سکون ده د پاره د بی آرامی نه ده د پاره د ټینشن نه ده او نن سبا خزه ټینشن ده خزه د پاره خوان ټینشن ده خوان د پاره خزه ټینشن ده حالان کې الله پاک د خزه پیدا کړی دي د پاره ده چې لتسكنوا الیها ستاسو سره خواندان سکون حاصل کی آرام حاصل کی هغه ته اطمینان ملو شي تاسو سره څه ملو شي او بیا فرمایي الله وجعل بینکم موده ورحمه او الله پاک د تاسو په منځ کې مودت الفت مینا محبت پیدا کړی دا او رحمت یې واچولې تاسو په دواړو کې خدا خو د انسان خپل کمال له څنګه مینا نه کوي هغه کې رحم ماده نه وي دا د انسان خپل ځان ته کار دی خو الله پاک په دغه رشته کې ډېر مینا اچولې دا ډېر محبت پکې اچولې ده نو دا هغه حقونه ما بیان کو دا مختصر غونې ډېر زیات حقونه دي خو بهرحال څومره ټه وخت یې هغه مطابق به خبره کوو بیا الله تعالی په قران کې فرمایي د خځو د حقونو باره کې دا خو د خوان حقونه وو دې طرف ته متوجه شي الله پاک فرمایي په سوره بقره 228 نمبر آیات کې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف لکه څنګه سړیو حقونه دي په خځو باندې اومدارنګي د خځو حقونه دي په سړیو باندې او بیا خځې ته الله تعالی اسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات اهمیت ورکړی دا خځې ته الله تعالی ډیر لوی مقام ورکړی دا اسلام ته ډیر لوی مقام ورکړی دا تاسو لږ تاریخ وګورئ چې اسلام نمخ کې په عربو کې د خځو څه صورتحال د خځو سره څومره زیاتای کېدلو یو څو خبرې به تاسو ته بیان کوم ټول نه اول دا چې دا خځه چې دا به انسان نشو ګڼلای خځه ته خلکو انسان هم نه یلو بلکې خلکو به یلو چې دا د کور یو شی ده لکه څنګه په کور کې کټ دا بستر دا لوخه دا وغیرہ وغیرہ دا د خزم دا د کور یو شی ده بس که خرڅوي او که ساتي او که چاته ور کوي او که چانه رخلې د اسلام نه مخکې د خزو دا حیثیت وو دویم دا چې دا خزه چې کومه دا د زناورو په شان دي خرڅیدله دا په ما خرڅه کا ما په تا خرڅه کا او په بل خرڅه کا چې به خرڅیدله دا خزه لکه دا د خرید او فروخت یو شی او د ګټې شی دریم دا چې خزه ته په واده کولو کې هیڅ اختیار نه وو څلورم دا چې میراث کې د خزه حصہ نه و بلکې د خزه په خپل د میراث یو شی ګرځیدل او چې میراث به تقسیمېدو خزه هم پکې تقسیم شوله صدا د چا شوله او پنځم دا چې دا خزه چې دا مکمل طور باندې دا به د سړی ملکیت وو او شپږم دا چې خزه د پاره په دین کې په مذهب کې هیڅ حساب نه و او نه به خزه د جنت قابل و خلکو بدانېلو چې دا به جنت ته ځي ځکه چې انسان نشمرلو او بیا چې کله په کوم کور کې خزه پیدا شوله خزه وړ کې به پیدا شوله نو خلکو به ژوندۍ خوله خلکو به مړ کوله دا ځان د پاره د شرم ګڼلو بلکې دا به د خکار ګڼلو ځان د پاره چې ما خو خپل لور خخ کړه لور مژوندۍ خخ کړه او بل دا چې خزه به چا قتل کړله دغه قصاص به نه و دغه بدل بنو کسړی به قتل شو هغه قصاص به و خزه به قتل شو دغه قصاص بنو او بل دا چې کله به خوند مر شو نو دا خزه به هم ژوندۍ خخوله یا به ژوندۍ سي زوله داخله نن سبا مشته په اندوانو کې د خلک شته دي څه خوند مرشي خزه مر سره وسيږي یا خوند خخیر خزه مر سره خخکی دا د خزه حیثیت اسلام خزه ته شی ور کړی دي اوس واره اسلام خزه د تور لوی عزت ور کړی دا ټول اول دا چې اسلام هر خزه د پاره خپل حقوق مقرر کړلو د مور خپل حق د خور خپل حقونه د خزه خپل حقونه او د بچي خپل حقونه او بیا لکه څنګه سړی او حقونه دي هم د خزومه مقرر شو بیا دا خزه چې دا اسلام خزه ته د خزه کوم مال لا د خزه خپل سنا لا د خزه خپل پیسې وي
په دې کې دا خزه با اختیار کړی دا په دې کې د چا کار نشته څوک په زبردستی ونه نشي راغستل لکه مثلا د خزه تا یو خوان سونا ور کلا په مہر کې صدای تا سونا شولا دا واخلا یا مہر کې پیسې ور کړلې یا خزه راغله پلار کور نه ته پیسې راوړي ځان سره پلار ورته ور کړی دي دغه پیسې دغه سونا دا ونه خوان نشي خستله په یو قانون کې هم الا دا چې خزه په خپل مرزي باندې ور کوي دا د خزه خپل شی دا خپل اختیار دی په دې کې دا حق شاور کړی دا اسلام ور کړی دی خزه ته او بیا هغه واخذا چې هغه بالغ شي نو مور او پلار دغه خزه په نکاح باندې مجبور ولې نشي یو واخذا دا یو وړکی دا لوی شولا بالغ شولا مور او پلار نشي مجبور ولې چې بخامه خپلني سړي سره واده کوي نادي وړکی نادي بچی نه وبقاعده پختنه کیږي دینه به تاسو کیږي کدی نه وي خوخه نو پکاره چې مور او پلار سره ونه کی به دا خبره دا حق الله ور کړی دا او بیا چې کله خزه طلاق شي نو طلاق دونه بعد دغه خزه خود مختار ده بیا خپل ځان باندې کې فیصله کولای شي د بل چې د نکاح وکي بیا دغه حق اسلام ور کړی ده خزه ته او خاص خبره ده خاص خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی په خزو باندې خرچا کوي کغه مور او پلار ده کغه خو خور ده کغه بچی ده او کغه خزه ده دا دې لپاره صدقه ده دې لپاره دې د وجنه بده جنت ته چې دغه سړی او بیا قران کې الله فرمایي وعاشروهن بالمعروف دا خذ سره تاسو خزندګی تیروي فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا اے خواندانو الله خواندانو ته فرمایي ځکه تاسو ته په دې خزو کې یو خو یو عمل نه ده خوښ نو الله تعالی په دې کې تاسو لپاره نور ډیر خیر اچولې لکه مثلا یو خزه ده چې هغه خیستانه ده خو هغه به خوې به ډیر خوي عادت به خوي اخلاق به خوي هغه کې به نور صفاتونه الله اچولې نو دې د وجه هغه سره گزاره کوي الله فرمایي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا يفرق مؤمن ومؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضیا منها آخر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اے خواندانو کتا سو ته په دې خځه کې یو خو یو عادت نه ده خوښ نو بل به د عادت وی هغه د وجنته ناراضي شه او تور نه خوشحال شه هغه په وجه باندې او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بهترین خوان هغه ده لکه څنګه بهترین خځه باره کې پیغمبر علیه السلام خبره کړی و بهترین خوان هغه ده او بهترین یعنی کامل مؤمن هغه ده چې د دې اخلاق بهترین وي او بیا د دې خپل خود سره د حسن سلوک کوي د دې رویه خوي خپل خود سره دا بهترین انسان ده دا بهترین مسلمان ده او بیا د ما عزت مندو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا تقبحوهن او د خذو بی عزتی ما کوي خذو ته زیاړې ما کو او خذو ته تاسو بدر ما یو او بل ځکه فرمایي ته خذې ته مور او پلار ما یدوا اکثر خواندان د سیمې ته غصاب خذې ته شي او زیاړې به هغه مور او پلار ته کوي ستا پلار د سی وتا مور د سی وتا خاندان د سی وتا ورونه د سی وتا داد سی په دې باندې خځه تکلیف رسیږي خځه خپکیږي په دې باندې او بیا یو ور رسول الله صلی الله علیه وسلم څه خځه راغله هغه شکایت وکړلو چې اې دا الله نبی متخواندان وخت نه رکې ټایم نه رکې متا لکه دا شکایت نن سبا هم د خځو شته لکه نه خواندانو نه چې خواندان مت وخت نه رکې خو نن سبا خواندان په چیزی کې مصروف دي یا په کاروبار کې مصروف دي یا ته مخام کاروبار نه چھټي کې نو بیا په ملګرتیو کې مصروف شي په غب شپ کې و مصروف شي په صحبتونو کې و مصروف شي په محفلونو کې و مصروف شي نن سبا خو دې د وجه نه خوان خځې ته وخت نه ورکړي خو هغه وخت دا وجه نه و هغه وخت بل وجه و وجه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خواندانو ته ویلو چې اے خواندانو د خځو شکایت کړي د تاسو په خلاف نو تاسو اعتدال سره ژوندۍ تیروي روزي ستای او کله مستای عبادت نفلی منځونه دام کوي خو سره او سره د خځې حقوقم پر کوو نو هغه چې د خځو ته ټیم نه ور کول هغه وجه دا و چې هغه ویا روزي ستلې
یا په عبادت کې مصروف وو مو په شان دي بنو نو هغه تم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې عبادت هم کوي روزیم ساتي خور سره او سره خپل خذ ته وخت مر کو او بیا د ما عزتمندو اسلام او قران دا حکم کړی دا چې خځه ته مہر ورکړي خځه ته مہر نکاح په وخت کې یا رخصتی په وخت کې دا خځه ته کوم مہر مقرر شي په نکاح کې دا به خځه ته حواله کوي بقاعده د سینات صرف نکاح کې ذکر وشولو او بیا خوان به غم شي ته تا بس نکاح کې ذکر کړي نه 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 د څه خبره نه ده خبره دا چې اسلام دا حکم کړی دا چې مہر ویر کا نکاح په وخت کې نه طلاق په وخت کې طلاق په وخت کې ما ور کوا چې کله خزه طلاق شي او بیا د خوان ورته خپل مہر ویر کی نه نه مہر به ال ویر کوي چې ته یا خځه سره د تاسو صحبت نه شوي غنه مخ کې به خځه خپل مہر حواله کوي کغه سنا دا او کغه بل شي دا او قبل شي دا ځکه چې الله تعالی په قران کې حکم کړی دا سوات النساء صدقاتهن نحلا ویر کو دی خذو تا خپل مہرونه نهلا په خوشالۍ سره ویر کا ظلم ور باندې ما بدوا طبيعت هم خراب اور باندې خو خوشالۍ سره د مہر ورته ویر کا او بیا فرمایي چې فاین تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ها البته کدا خذا تا فاین تبن لكم کپ خپل خوشالۍ سره د خذا تا د مہر پرېګ دوي نو بیا خیر دی بیا فکلوه هنیئا مریا بیا مازی سره خورا یا د مہر څخه حساب تپری دی خو مجبوری د وجنا نه ګوره خوشالۍ خبره ده د سینا څخه په دی باندې پوي شي ته مړه خوان خو اسیم ما ته مہر نه رکې چراشه به صورتې ته به تا دی د سینا دا خو مجبوری شولا نه خوشالۍ نه صدا خزه ته مہر پرېګ دی او بیا د ما عزت بندو دا اسلام چې دا دی خذو ته دومره ډیر حقونه ورکړي دي دا خو یو څو ما ویلو دا ډیر زیات چې قران ډکتا حدیثونه دینه ډکتي خو افسوس خبره ده چې اسلام خذو ته عزت ورکړي دا لیکن دا خذه چې دا دی خپل ځان په خپل به عزت کړي دا یا د شبه د وجنا یا د خوې عادت د وجنا یا د بهایي او د فحاشي د وجنا عام خذو خبرم کوم د خپل خذو خبرم کوم او بیا د ما عزتمندو اسلام خځه ته حیا ورکړي دا حیا ډیر لوی نعمت ده الله حیا باندې کې مو یو درس کړو وګوره چې حیا څومره لوی نعمت ده نو اسلام خځه ته حیا ورکړي دا لیکن دی خځو په خپل ځان به حیا کړي او چې په خپل ځان به حیا کی هغه کې و به څه کوي او به اسلام چې دا خځو ته لباس ورکړي دا لباس او په لباس کې خایست ورکړي دا خدا بیل خبره ده چې خځه ځان په خپل به پردې کړي دا په خپل ځان به لباس کړي دا او اسلام چې دا خځو ته کور ورکړي دا خاندان ورکړي دا او ور سره د کور او د خاندان خوبصورتی ذریعہ ګرځولې دا چې کوم کور کې خځه خوې عادت وي د خځه خوبصورت خځوي خوې لحاظ سرم رنگ لحاظ سرم دا کور ور باندې خسته لګي خدا بیل خبره ده چې دا خځه چې دا دی خپل کور پر دولې ده او دا د بازار خیس جوړه شوی ده د وجنه بازارونه خسته شوی دي دا د خځو خپل کمال ده نو د وجنه په دې باندې ډیر زیات سوچ او فکر کول پکار دي چې الله پاک مو پیدا کړیو مو ته الله ذمہ داری کوم را کړی دا مو باندې الله احسانات سره دي مو باندې اسلام سره احسانات دي اسلام مو د سره عزت را کړی دا او بیا د ما عزت بندو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خځو د حقونو باره کې خبره کوم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې تاسو کې بهترین سره هغه دا چې هغه خپل خځې لپاره بهترین وي او بیا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به مسره کې نستو مسره به خبرې هم کوله متوي زړې خبرې هم کوله د مکی هغه زړې خبرې د جاهلیت هغه زړې خبرې به متکوله او مو مرتکوله خبرې اکثر فرمایي چې مقام ته مسخوتن منس کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم مو منس کې ناس ته مو به دا خبرې کوله خو چې کله بیا به د منځو وخت راغلو یا به د دین څخه معاملې راغله بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره سنجیداو چې تا به نه ویلو چې دا هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم
منځ باره کې به رعایت نه کولو چا سره دین معاملې کې د دین په کار کې به چا سره رعایت نه کول هغه به سختی کوله بیا چې د خامخا په خپل وخت باندې وشي او صحیح طریقې سره د وشي او بیا د ما عزتمندو الله تعالی په قران کې فرمایي باس خلق ودونه کوي کنه یو نه زیات وده کوي دوا کوي درې کوي څلور کوي اسلام اجازه کړی دا خو اجازه سره سره قران کې الله فرمایي چې وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة کچره انصاف نشي کولای تا ته اجازه شته دوی خځه کوي درې کوي څلور کوي اجازه شته را خو که انصاف نشي کولای نو بیا فواحدة بیا د یو خځه کافی ده انصاف ضروری ده بیا او بیا د ما عزتمندو الله تعالی په قران کې فرمایي د هغه خځه په باره کې چې وا خځه ده هغه بد اخلاق ده هغه د خوند خبره نه مني د خوند کور خرپای بار بار خرپای هغه د پاره قران یو طریقه خېلی ده خپل طریقه باندې استعمالای ته د پښتو طریقه استعمال کې ناغه د پاره طریقه دا چې ولاتی تخافون نشوزهن هغه خځه ستاسو ډارېږي د هغه د نافرمانی نه زدا نافرمانی دي د لیاري ته نه رچی نو فایزوهن هغه ته نصیحت وکا اول خبره ده پوهه کا آرام سره پوهه کا پښتو کې پوهه کا کچېره په پوهه نشول ده بیا هم دې کې خپل عادتونه نو وهجروهن فی المزاج بیا په بشتری کې بیلکا یعنی خوب زینه ور نه بیلکا کټ ور نه بیلکا سیوا اصله خزوی هغه په دې باندې ډیره زیاته خفقېږي چې دینه خوند بیل شي دا دویمه خبره شو که په دې باندې می واخذه ټیک نشولا نو وزربوهن اغنا بعد الله فرمایي چې بیا ورته سزا ورکا به اوه خو ویلو باندې کې د سینه چې پښتنو غوندي خرو په شان دی ویلو کې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خزب په مخ باندې نه وای او خزب مسواک سره وای نو مسواک سره به څه گزاروي او دا ویل خو اصل کې دې د پاره نه دي چې خزه ته تکلیف ملو شي ویل دې د پاره دي چې خزه ته احساس ملو شي هغه سره د خپل غلطي احساس وشي او بیا د ما عزتمند هغه نه بعد فرمایي الله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا کچری بیا دا ټیک شولا هغه نه بعد ټیک شولا نو بیا ته بهانه مال ټوا بیا نور لیاري او تمال ټوا ان الله كان عليا كبيرا او بیا الله فرمایي وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها کبیا هم ټیک نشولا د سی واخذه دا چې هغه په وی طریقې هم ټیکيږي نو بیا جرګه کې نه وا جرګې طریقہ دا سید وادری پوی کسان دا به د خوان کور طرف نشي او وادری پوی کسان دا به د خځې کور طرف نشي ان یرید اصلاحا يوفق الله بینهما کچری د دوی اراده وی د روغه جوړي نو الله به د جرګې کې روغه جوړا واچي الله به ورکی روغه واچي او کچری بیا نوی نبی به الله خې طریقې سره ویل کی او بیا مخکې الله فرمایي چې به خځې د پاره بل زینه بخملاو شي سړی د پاره بل ځای خملاو شي ته گزاره نه تیریږي یو کور نه بربريږي ژوند نه بربريږي هر وخت جګړه ده هر وخت لانجا ده هر وخت فساد ده نو بیا طریقہ متعلق تعالی او اسلام طلاق لري متعلق خیلی ده خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جایزو کارونو کې ټول نه بده طریقہ چې کومه ده هغه دغه طلاق ته چې د خځې او د خوند مان کې جدایي ده ځکه چې په دې باندې شیطان ډیر زیات خوشالي شیطان په دې باندې ډیر زیات خوشالي نو دې د وجنا د ما عزتمندو موږ لپاره دا پکار دي به حیثیت مسلمان کغه خدای او کغه خواندا چې موږ په ځان باندې زور یوسو کغه خواخې دا او کغه سخر دا چې په ځان باندې زور یوسو کایوانی ما غلطي ګورو سترګې ور باندې پټو همدا چې کده خوند غلطي دا خدای دا ور باندې سترګې پټ کی کده خځه غلطي دا خوند ور باندې سترګې پټ کی خو ته بالکل نه کیږي نه غد پارم اسلام به لري خیلی دي الله تعالی د پدې سبق باندې مټولو ته پویا او عمل کولو توفیق راکړي د ما عزتمندو ان شاء الله دیمو د دې پروګرام اخیری دعا به ان شاء الله اتوار پورې دی موږ خیال راو ته جمعې پورې جو کو فتح کسان ویلو سنا ورې اشتادي اتوار پورې جو کوي نو ان شاء الله اخیری دعا به اتوار پورې دی باندې وي
نو دا تقریبا یو 4-5 ورځې دغه درسونه پاتې دي. په دې کې ډېر کوشش وکړئ چې ښه شوق سره راشي. دویمه خبره دا ده چې نن شلمه روژه ده. چا څه د اعتکاف اراده وي د زناناو یا د سړیو، نو هغوی د نن نه بنیت کوي د میر ډوبېدو نه مخکې به دی په خپلو ځایونو ته ځان رسوي. ډېر زیات ثواب ده او ډېر زیات اجر ده. موږ ته هم پکې دعاګانې کوئ. او دریمه خبره دا ده چې د جمعات باندې به ډېر زیات خیال کوو. بار بار موږ د اعلانات دې دپاره کوو چې د جمعات مو باندې ډېر زیات حقونه دي. ښځو په خدمت کې خصوصا هغوی موږ سره ډېر تعاون کوي. په هرې روژې کې موږ سره ښځې تعاون کوي. لکه 13 روژه چې وه په هغه کې ښځو موږ ته تقریبا 1,40,000 روپۍ راکړي دي. دا څه معمولي فنډ نه ده. همداسې هرې روژې کې موږ سره دوی تعاون کوي. نو دې روژې کې هم خیال وکړئ. روژه مبارکه ده، ثوابونه هم ډېر دي. او اهمه خبره دا ده څلورمه چې په روژې کې د عبادت او د نیکی کولو مقابله وي. ټولو مسلمانانو خپله کې مقابله وي، خو دا مقابله چې دا په آخري کې به ډېره سخته شي. لکه مثلا 2 کسانو درته وایي چې دې هسپتال پرې منډه وایو او منډه کې مقابله ده، څوک به زر رسیږي. نو اول کې دا منډه ولا کسان ورو وځي، خو چې کله لږ نږدې شي نو اخر کې دوی کوشش کوي چې ښه تیز شم، چې خپل ځای ته زر ورسېږم. نو دا روژې کې کوم عبادتونه دي اخري اشاره شروع کیږي نن مخام، نو اوس به ښه زور ور کوي. اوس مقابله، اصلي مقابله اوس شروع شوله. د نیکی کولو، د نفلونو کولو، د تلاوت کولو، د عبادت کولو، د صدقې کولو، بالکل یو بل سره په دې کې مقابله پکار ده. ورونه خویان دې د خپله کې مقابله شروع کی، ملګري د خپله کې مقابله شروع کی، ښځه او خوند د خپله کې مقابله شروع کی، چې څوک به مخکې کېږي او څوک به ډېر زیات عبادت کوي. ځکه چې دغه قیمتي شپې کېدای شي چې بیا متنصیب نشي، مرګ خو څه پته نه لګي. او ټول دا اراده وکړو، ښځې او نر دا اراده وکړو چې نن نه بعد شپې مو نه څملو، نن نه بعد شپې مو خوب نه کوو، ټوله شپه به عبادت کوو، ذکر او اذکار به کوو، تلاوت به کوو، نفلونه به کوو. که چاته قرآن پاک تفسیر سره ترجمه سره دا تفسیر ترجمه سره وایو، صلاه تسبیح پکې وکړو. مضبوطه اراده تاسو په جمعات کې وکړو. ان شاء الله الله به په دې اراده کې الله تعالی به ورکې برکت اچوي. دعا وکړو. امين. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله واصحابه اجمعین. یا الله تعالی ترحم وکي، یا الله ته مهربان شي، یا الله ته دې موږ ګناهونه معاف کړي. اخلاص سره دعا وکړئ، دعا قبليږي ان شاء الله. الله نه دې موږ امید ده چې الله د خیر او برکت او د رحمت باران وکي. الله د خیر او د رحمت باران وکي. الله د خیر او د رحمت باران وکي. خو په اخلاص سره او خو په عاجزي سره دعا وکړئ. ټول مسلمانانو لپاره دعا وکړئ او ټول روزادارو لپاره دعا وکړئ. ډیره سخت ده او ډیره ګرمي ده چې الله تعالی د خیر او برکت او د رحمت باران وکي. یا الله د چا په زړه کې څه قسم ته شرعي حاجت ته پورا کړي. یا الله د ټول مسائل آسان کړي، ټول مشکلات د مو حل کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابہ اجمعین.